بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مصنف رحمت الله علیه د متن الکافی د ویلو چې په دې کتاب کې وضاحت اوستا یو مقدمه دوا بابونه یو خاتمه ویما د علم العروج په سایت کې. نو لاول په مقدمه کې د موږ ته احرف التقطیب اسو کو چې لمعت سيوفنا دا احرف التقطیب به هم دی چې دین لکه سبب جوړیږي سبب او وتد او فاصله بیا د اسباب او تعداد نه چاند تفعیلی جوړیږي نو چې فاعلات مستفعل او مفعولات او مستفعل وبیری دا مختلف فعول او مفاعل فاعله مفاعله دا مختلف تفعیلی چاند جوړیږي. بیا دا خبر وکړه چې په دې کتاب کې کتابه بابونه دي نو په لاولنی باب کې د زحافات او القاب د زحافات او د علل دا غي بیان پکې وو. په دویم باب کې د بحور بیانو نو بحور چې نه د اخلاص ول ټول سو بحور باړس بحور بشیر وای شعر طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل أهزاج الأراجيز أرملا سريع سراح دا چې غاډېره شو ما ته هم پته ونه لګی دا یو وای نمبر 1 باري طويل نمبر 2 یو وای نمبر 1 سره باري طويل نمبر 2 نمبر 3 بسيط نمبر 4 وافر نمبر 5 کامل نمبر 6 احزاج نمبر 7 رجز نمبر 8 رمل نمبر 9 سریع او نمبر 10 منسرع او بیا به 11 نمبر خفی ده او بیا 12 مضارع 13 مقتصب او 14 موجودات او 15 متقارب او 16 متدارک. وس تاسو یو کس وای یو کس چې ما ته پته ولګي چې یاره دا دیات کړی دي طویل مدید وای یو ملګری وای مدید فالبسيط فوافر فقابل احزاج الاراجيل ارملا سريع سراح فالخفيف مضارع ومكتذب مستقم طريق پوه شو مې معنی وس دی وی کنه دغه پدې کې د 15 ذکر دی پدې کې لکه د اخرانه بحر متدارک دا پکې نشته ده. خدا خلیل ابن احمد چرنده 15 کړو یو پس بیا بل چرنده جوړ شوی د ورستو بیا پدې کې دا اواز خاتمه ده په خاتمه کې د ابیات او القاب بیانې او دغه شان د زحافات او دین علاوه لکه پدې تفصیل کې موږ د بار راتللو چې دا بیت تام دی او دا مستور دی او دا منحوک دی او دا مجزو دی ویلو کنه لګي دا شان موږ دا عروض ته وای ضرب ته وای حشو ته وای نو دا مخکې سبق ټول ویل شوی د خدای کردان دی لکه په کار خدا و چې لاول د سوجونه موږ ته ویلې او او چې دوی د بچره دا وردي مړه نو ځکه کبیران خلک نو ما ته معلومه نو ما را بار بدایي چې لکه مشتور دی ته وای منحوک دی ته وای او تام دی ته وای صحیح دی ته وای سالم دی ته وای واښوي نو زه دغه خبرې کوي نو الخاتمه فی القاب الابیات وغیرها دا خاتمه چې کنه بدی کې به د ابیات د بیت جمع ده ابیات د څه جمع ده د دې القاب بیانې چې لکه کله به بیت ته لګي چې دا بیت تام دی دا مشتور دی دا مجزور دی نو اول به دغه لګي یو ته قسمونه جندا به بیت ذکر کوي بیا وغیرها نو مطلب دا دی چې لکه اجزا د دې چې کم دي لکه د شطر اول اخر د جننده عروض وي د شطر ثاني دویم د جننده ضروب وي د دین علاوه چې سیاغي ته حشو وي دا غي په باره کې متخبرات لري بکای پوه شئ. نو نمبر 1 دی اتام تام څه ته ویل کېږي ما ته فکر دی کنه نه چې دا هغه چې تام هغه ته ویل کېږي چې په هغه دایره کې پای کې په هیڅ کې هم لګ تغییر او تبدل نه راغلی یعنی نه په حشو کې تغییر او تبدل راغلی نه په دای کې راغلی په عروض کې راغلی او نه په څه کې راغلی په ضروب کې راغلی لکه پوه شو به معنی او د څه چې دی کنه دا بحر کامل له او بحر ریجز ده تاسو بل وګړي تکلیف وکړي چې بحر تام کامل براوړل وګړي کامل بحر کامل په 5 نمبر باندې بھائی
په 5 نمبر باندې باری کامل دی راوړو ها لیکلی دی واجزاؤه متفاعل 6 مرات واعارضه 3 واضربه 9 الاولى تامه واضربها 3 الاول مثلها نه دا الاول نه نه چې عروض هم تام دي او ضروب هم تام دي او حشو هم تام ده لکه په هیڅ طریقه باندې نه په عروض کې نه په حشو کې او نه په ضروب کې په اس کې هم لکه نقص نه راغلی پوه شوئ نو لکه موږ وایو واذا صحوت فما اقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي متفاعل 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 نو ګره د بار کامل لاولنه بار کامل چې بدی کې اس قسم دا نه په عروض کې پکې نقص راغلی دی نه پکې په ضروب کې راغلی نه پکې منو کې اشوا کې راغلی خو شو ټول تفعیلی پکې پوره دي او بل وای په بحری جز کنه نوري چې څوم نمبر دی او نمبر ته لاړ شي بحری راوړوي واضربه مستفعل 6 مرات مستفعل ما بقى شو بيراغلي واريد 4 واضرب 5 الاولى تامه ولها ضربان الاول مثلها وبيته پوښوي نو وريګو ګوره مستفعل بقى درې پیری جوړوا دار لسل ما اذ سلي ما جاره مستفعل قفرات را آياتها مثل الزبر نو ګوره تاسو وکتل چې د دې په عروض او په ضروب او په هیڅ کې چې دا دغه نه راغلي نو قص پکې نه راغلی الګه پوه شو به باندې پوه شوي ها نو اتام تام څه ته ویلېږي مستوفا چې هغه پوروي چې هغه پوره کړي اجزاء دائرته اجزاء د خپل دایره من عروض و ضرب د عروض او د ضرب بلا نقص بغیر د سکمینا كاول الكامل والرجز لکه د بحر کامل اول نمبر شو یا د رجز اول نمبر شو یا لکه لاندې کې د متدارک بحر متدارک نه لري 14 نمبر اخرنه چې کوم ولو ندید الاول په هم دی لکه یې تا وګورئ دیتا اساد 10 المتدارك وهذا فاعل 8 مرات لو عرضان واربعه اثر من الاول تام وضربها مثل وبيتها جاءنا فاعل عامر فاعل سالما صالحا بعدما كان من او عامر نګور ټول چې دین دا به کسري نو چې ټول به برابرۍ کنه چې نه په عروض کې نه په ضروب کې نه په عشب کې اس قسم نقص کمه نه راغلی دي ته سوې دي تام وي البيت التام ورته وي څورته وي پوښوي وځدا وي کنه چې اجزاء دائرته نو بدی علم العروض کې 15 د سونه بارو دي په 15 دایرو کې تقسیم کړی دي او دایره چورته په متن الکافی کې نشته نه نو جنشته نه ته څه کوي ځم به بننګرمو الوافي غیر نمبر سره وافي یعنی البيت الوافي البيت الوافي بيت الوافي څه فی عرفهم د عروضیانو په عرف کې څه ته وي مستوفاها منهما بنقص چې دا ځوان پوره کړی دي نو خبرې کې لوکټه نو قصې پکې څه پکې لګ نو قص پکې لکه بحر طویل او دلګي کت طویل لکه بحر طویل نیوازه بحر طویل نه نه لاندې بیا شګي لیکلي دي چې دې سره و بحرونه دي ها المتقارب السري الرمل البسيط الوافر المنصرف الخفيف وغير النوع الاول من الكامل والرجز او د کامل او د رجز د نوع اول نه علاوه تاسو یې وګورئ دا بحر کامل دا دغه راوړل طویل راوړل چې تاسو به دا تاسو باندې اړول کومه چې تاسو سره دې مثالونو ورسې پته ولګي اولنې بګې دغه بحر طویل دی ويوازو فاعول مفاعل 4 مرات وعروض واحد مقبوضه چې اولنې به سي واحد به او مقبوض څه ته ویل کانو پنځم حرکت به پنځم ساګین به پکې ادب شوی لګي واذو الاول سيون ابامون ځان جوړه ابامون سره زيرن كانت مفاعل غرورا صحيفتي مفاعل وذكره دا مفاعل تفعيل لكنا خلقوا دي نقط فكر هذا مفاعل تجول شوي ده ولم اعطيكم بالطو عمالي ولا عزي نفكر من لسو فاعل مفاعيل فكارو كنا
ولګ نو قصیر نه بګ راغله و یواز په بحر طویل کې نه بهي دا وې د دین علاوه په بحر متقارب سریع بسيط وافر نو بسيط د دې خواته ده دابل بس راوړو دریم نمبر بسيطو دریم نمبر بسيط مستفعل فاعل 4 مرات فالاول مخبونه لغه مخبونه نه یا حارلا ارميان منكم بدا هيتين نو اوس موږ له سبا کارو فاعل بکارو دلته څه راغله لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك موږ له بکار سو بھائی فاعل بکارو وای لګ معمولی کوم دغه دا بکر راغله نه باري وافره پوښوي مجزو څه ته وای بھائی مجزو ای جو لګي کی څه تا چې او ما ده اب جزء عروضه وضربه چې لری شوی داغه یو ضرب دو جزونه حذف شوی او یو د عرض یو د عروض یو صحیح ضربي مطلب دا چې شپږ ته فعلی وي نصوبه به کې پاتې کیږي سلو کاتوی نصوبه به کې پاتې کیږي شپږو پوه شو به معنی نصوبه کې او دا تاسو ویل کنه چې دا به کم دي مجزو لکه موږ به یک ویل چې مجزو صحیح به یو مجزو مثال به یو پوه شو به معنی ویل لري کنه مثال ته وایم ګوره لکه دا راوړل تاسو کم یو بهر ده په باره د اخر طرف راوړل اخر طرف په متدارک هم ده کنه اے الثانیه مجزوه صحیحه ها نو سلور موږ له پکار دي کنه نو بریګه دار سوع فاعل دا بشد رعمان فاعلات واش دا بقى چل شبله يا لاند رجه هذه فاعل دارهم اغفرت فاعل امزبو رنمحن رنمحت حدهر فاعلان نګوره ټوټل بنگلا ته پکار دي خو دا مشهور دوی نه بګی سور راغلی شپږ راغلی خو شوي مشهور څه دا وای نیم نو چې دوا تفعیلی په کاتب شي سو دوا یو د ضرب نه یو د سنا دا مطلب نه چې ما ذهب جزء عروضه وضربه چې د عروض او د ضرب په کې دوه جزونه حذف شوي او دوه جزونه حذف شوي خو یو به عروض حذف شوي یو به حذف شوي واو شو به معنی یعنی د نیم اول نیم بیتنه به حذف شوي او د دیم نیم بیتنه والمشتور ما ذهب نصفه مشتور څه دا وای چې نیمه ته تری لکه شپږ دي چې څو پاتې شي او چې دغه نو څو پاتې شي پوه شو به معنی ها هلکه بدی کې پکمو کې راغله مشتور پکمو کې راغله داره په بحر دا په 39 نمبر صفحه باندې دا کوم یو بحر دی بحر سری چې دی سریع کوم دی په منسریع کوم دی سریع کې وګورئ تاسو سریع کې بس په منسریع کو خونشته دی په سریع کې دی الثالثه موقوفه مشتوره موقوفه ولد وضربها مثلها وبيته ينزعن فيه مستفعل او حافاتها او بالابوال مفعولان هلکه پوهیږئ نو ګوره دلته کې شپږ تفعیلې موږ له پکار دي لاول کې لیکلي هم دي وایي چې د دې بحر سریبه اجزاء مستفعل مفعولات برازي مرتين دوه پیرې خو چې شپږ نو څو به حذف شي بھائی درې به حذف شي خو شو به معنی والمنهوک ما ذهبت دغه پاڼه راوړوي منهوک چې بھائی کې څو تلي دو تیهای پکې دلی لکه چې شپږ نو څو پکې دلی سلور به پکې دلی لکه دغه بحر چې کوم تاسو راوړو کنه دا بحر منصرح نو دا پاڼه الثانیه موقوفه منهوکه موقوفه منهوکه کنه وضربها مثلها نو ګره مستفعل المفعولات مستفعل دي نو شپږ تفعیلی پکې پکار دي نو چې دوه هاي تلاړي شي نو څو پاتې شي دوا اولاد به دي سوشي نو ګره صبرن بني او عبد الدار ادلان بګره ويل ام سع دي سعدا مفعول هلکه پوهیږئ په دې معنی پوهیږئ
مکسوفه څه ته وایي مکسوف دا منهوکو چې دو ته دی ما دا به ترساو والمصمت مصمت څه ته وایي ما خالفت عروضه ضربه في الرويه چې داغه هغه عروض د ضرب سره مخالفي پروي کې عروض د ضرب سره مخالفي پس کې روي څه ته وایي بھائی روي به ورستو ان شاء الله په قافیه کې موږ پیژنو لکه په دې کتاب کې دوه علوم دي یو علم العروض ده او دویم علم کوم ده علم القافیه ده نو چې نن دا وایو سبا دا ختم کو د خیر سره کنه ان شاء الله چې بل بیا راشي دا علم القافیه وایو نو په علم القافیه کې صرف تاسو دا وپیژنئ چې روي هغه ارث وایي هو حرف بنيت عليه القصيده ونسبت اليه هو حرف بنيت عليه القصيده ونسبت الیه دا ارته لګیږي چې د قصیدې بنیاد په دې باندې کلی شوی او نسبت دې دګیږي لکه تاسو په دې لګي کې و دغه ویل سبع المعلقات ولو کنه سبع معلقات نبای کې لکه قصیده لامیه او قصیده داله ها یا لکه دغه چې کم دی په سور دوی هبل کې متنبی کې قافیه الدال او قافیه الباء او قافیه الهاء دغه ته روي ویل کېږي پوه شئ لکه دغه حرف ته ویل کېږي چې هغه پرې په قافیه کې د قافیه بنیاد پای باندې او د قافیه نسبت دي ته کېږي د قصیدې نسبت دي ته کېږي هو حرف بنيت عليه القصيده ونسبت اليه نورها روي به ان شاء الله رسو په قافیه کې بیا پیژنو لکه دلته دا شعر دی کنه نو تاسو دونه کتاب وي نو تاسو دا امتحان علما چې دا شعر دی نه دا په کم بهر باندې تاسو اصل کو سوچ وته کوئ أأنت وسمت من خرقاء منزلة ما أصبابتي من عينيك مسجوم استاسو زين سوچ دا په کم باری نه راوړل صحیح دی مستفعل هي أأنت وس سمت من څه شي أنت وسمت من خرقاء منزلة ما أصاب باتي من عينيك مسجوم كم يوده باري بسيط ہے تفعیلی پا کمی راضی مستفعیل فاعل مستفعیل فاعل نرارو ہے أنت وسمت من خرقاء منزلة ما أصاب باتي من عينيك مسجوم فدې کې زه عروض نه پیژنم او ظروف پکې نه پیژنم کته سو پیژنم ما ته عروض پکې دي او ظروف پکې دي عروض پکې منزلتن ده مسجوم ده نو څګوره به مسجوم په اخره کې میم راغله او منزلتن په اوله کې میم راغله واښو به باندې نو دا دې سره نو دغه څه مثبت څه ته ویل کېږي چې ما خالفت عروضه ضربه في الروي چې داغه عروض د ضرب سره مخالفي پروي کې واښو به باندې خادم والمصرع مصرع څه ته ویل کې په اخر کې چې ما ورون د دې چې په دې کې تصریح شوی دا ما چې تصریح پکې شوی دا تصریح څه ته وایي نه ما غيرت عروضه للالحاق بضربه بزياده اخو په بل پیج کې لیکل او نقصین مصرع څه ته ماته وګورئ چې دا عروض د ضرب سره د یو شان کولو لپاره عروض د ضرب سره د یو شان کولو لپاره په عروض کې یا زیاتواله کېږي یا په عروض کې کمواله کېږي یا په عروض کې زیاتواله کېږي یا په عروض کې څه کېږي کمواله کېږي پوه شئ ما غيرت عروضه للالحاق بضربه یعنی هغه چې بای بدلواله کېږي د عروض لري د الحاق د پر بضربه د ضرب سره بزیاده لکه یو عرب کې سیوا کړی لکه ګوره دا قفا دا مدو دا کومه تفعیل کم بهر بیره قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني وربع خلت آياته منذ أزماني فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل لو دا درېونه شعرونه سلوونه قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني وربع خلت آياته منذ أزماني
أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصائب رهباني دبل موي أجاراتنا إن الخطوبات نوب وإني مقيم ما أقام عسيب أجاراتنا إنا مقيمان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب الګا دا ډېر مزه شه دا خو چیز دې کوم چیز کړه دې نه جو به واسوي چې دا څه تنا نه کوي ها نو ګوره تاسو دا خبر اوس مې د بحری طویل لا واړو چې په بحری طویل کې راځي فعول مفاعل راځي کنه فعول مفاعل یا تاسو دا ویلي دي چې دا یو قسم عروض راځي او ضروبي سور راځي درې قسم کنه نو عروض صرف دغه یو راځي فعول مفاعل کنه پوښوي نو اوس ګورل لګي ما دي عروض ته وکتلې دا کټ کا قفانب کی من ذکرا سو حضور وایا مفاعيل حبيبين وعرفاني مفاعيل سشو وعرفاني سشو واسګوره تا خو ویلې لکه ماته چې د دې عروض به یو قسم راځي چې به سره راځي مفاعلون او دلته سره راغی مفاعيل راغی سره راغی نو اذا مفاعيل ما دلته په دې عروض کې ما تبدیلی کړی دا ځکه زید دې ضرب سره یو شان کومه ضرب اقوا وګوره وربعين په خپل باندې وای خلت آیا تهمون ازماني مفاعل ازماني مفاعل ذو ازماني نه جوړ شي ذو از مفا معيل نه دا عروض د دې ضرب سره د یو شان کولو د پاره په عروض کې یو حرف سیوا کړی دی عروض د ضرب سره یو شان کو ضرب سره مفاعيل سودا نه نو دا عروض خو د دې مفاعل نازي کنه نو دلته کې دا مفاعل ناغله د دې لپاره چې ما د دې دا دې کې دغه شوی دا مسرع پکې شوی دا تصغیر پکې شوی دا پوه شوې په دې باندې پوه شوې او یا وز د دې دغه لپاره د دې خبرې لپاره چې هغه دا ګوره بحری طویل دی او د دې دا نور عروض او ضربونه دا ګوره صحیح راځي نو ګوره په دې وس کې دا بل شعر دا دغه لپاره پیش کړی دی د استشهاد لپاره چې ګوره دا بل شعر ته پیش کومه دا د بحری طویل دی خو په دې کې لکه په عروض کې مفاعیل وزن نه راغلی بلکې څه وزن راغلی وګوره په خپل باندې کټ کا اتتحی ججن بعدي عليها فأصبحت مفاعيل كخط زبور في مصاحي في رهباني مفاعل في رهباني مفاعيل ٹھیک ولا او نقصین یعنی یا ولا تصریح چې دا به شوی دا دغه لپاره کموال لپاره مطلب دا دی چې د عروضو د ضرب سره د یو شان کولو لپاره د عروضو د ضرب سره د یو شان کولو لپاره چې په دې کې تبدیلی شي خو دا تبدیلی په سره شي په کموال سره لکه دغه شعر دی لکه موږ ویلو چې د بحر طویل د دې په عروض به څنګه راځي مفاعلون به راځي کنه مفاعلون مرادي کنه وز د دې ضرب ته وګوره عروض ته وګوره عروض نه راغله ګوره اجارا تنا ان الخطوبه وتنوب فاعول تنوب سره فاعول نو په دې کې څه چل شوی دی حذف پکې شوی دی حذف پکې شوی دی لکه مفاعل نه څه جوړ شوی دی مفاعل څه جوړ شوی دی مفاعل او بیا محول له فاعلون ته دا ځکه چې ما د ضرب سره د یو شان کول لپاره دا عروض کې ما تبدیل وکړ ضرب هوا و انی مقیم ما اقام عصیب فاعل وګوره و ضرب فاعل دی نو ما عروض فاعل کو او دا به ما تصریح وکړه کمه مې پکې وکړو پوه شئ او بیا وته استشهاد لپاره دا بل شی چې وګوره دا بل شی ذکر کوم خو بریګي تصریح نه شوی دغه تفعیل دغه بهر نه ده او دغه قصیدی نه ده او پای کې تصریح نه شوی په دې کې شوی دا اجارا تنا ان مقیما نهاهنا مفاعل وكل غريب
غریبی نصیبو پوه شوې به معنی مقفا سره وایې کنه نه کنه بس نه چې ختم شي مقفا دي ته ګوره ختم دی یو ټکی دی دې ته بیا سبا ست او دستا تکي والمقفا ست وای كل عروض وضرب تساوى بلا تغيير چې هغه عرضونه او ضربونه را ټول برابر تغییر اس قسم تبدیلی پکې نشوي لکه قفان کې من ذکر حبيب ومنزلي بسقط لوا بين دخول فعوملي بس دغه مقفا ده به دې څه دي اذر کوي زين